بایزید بستامي رحمت الله علیه په لار تېرېده، یو هلک او جینۍ د سمندر په غاړه ناست و، یو بوتل هم ورسره پروت و. بایزید بستامي رحمت الله علیه ډېر غوسه شو. وایي دې لکه چې مازدیګري ټایم دې لکه چې د ماښامي انتظار کوي شراب به اوسکي او په زنا به اموخته شي، دی به شراب اوسکي او په زنا به اموخته شي. هسې ذهن کې دا خبره راغله. بایزید بستامي رحمت الله علیه ورغې بوتل لیله ته ورکړه او کسانو ته سختې خبرې وکړې. تاسو د حیا نه درځي چې د ماښام انتظار کوي؟ هغه ورته داسې بره وکتل، وایي حضرت ته سا شه نو موږ درته وایو چې کېناسته. وایي حضرت دا چې ناسته نو دا مې خور ده، نسبي خور مې ده، دا ما د خپل مور پلار نه پیدا ده. او دا بوتل چې ته وینو دې کې اوبه دي، زموږ روژه ده، زموږ روژه ده. بس ناست یو مونږ چې روژه لنډه شي سمندر ته راوتي، مونږ چې کله دا انور پریوزي پخوا خو دغه نو ټایمونه نو چې دا انور پریوزي نو ورو ورو خور به روژه ده کو ماته کو. او بله جمله درته مونږ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نسبیان یو، سیدان یو. وایي بایزید بستامي رحمت الله علیه چې دا آواز اورېده چې قیامت به سبا شي خو په مؤمن به بدګماني ونه کړم. خپونې ونیو کور ته بوتلل، جړلې ورته نوړې به یې وله خوله کې هغه ور نه ورکوله چې ته واله خو ما معاف که ما معاف که. قیامت به سبا شي خو په مؤمن به غلط. هغې به ورته حضرت معاف کړی دی بوله بیا په خپو پرېوته، معاف مې که معاف مې که جناب محمد رسول الله ته زما شکایت. هغه خلک دومره یېرېدل محترم. هغې ورته حضرت معاف کړی مې خو ګمان په مؤمن باندې ښه ساته محترم. نن خو لږ غوندې معمولي غوندې ما د موسی علیه السلام خبره وکړه. وایي چې ځان له مرۍ کې پړې واچو راغې، وایي تا ته څنګه ځان ګو؟ وایي حضرت د نورو خلکو په ګناهونو خو مې شک دی او په خپلو ګناهونو مې قطعي یقین دی چې زه ګناهګار یم. په نورو مې شک دی او په خپل یقیني یم محترم. نو موږ او تاسو په خپل باندې ګمان نه کوو، په بل باندې یقین و چې دا دې قبیلې والا دی محترم. نو ستاسو څه خیال دی؟ اخیری سوچ وایم، بس دعا کوو تاسو ته د خپل نیازبین پیغمبر سوچ وایم. موږ د هغه امتیان یو سوچ به ساتو. امام الانبیا چې طایف ته لاړه، لس ورځې په طایف کې قیام وکړه او لس ورځې امام الانبیا ته درد او تکلیف ورسېد. نن که تا سره یو انسان ټچ شو په غلطه لهجه باندې، اوږه د سره په درس کې وجنګېده، نو ستا په تندي کې به څونه چړونه پیدا شي. او تا ته یو جمله ته چې یو ځای ته لاړې او د هغه سړي رویه دې وکته چې بده ده، 5 منټو نه سیوا نه شي تورولې، منډې به وی. امام الانبیا په طایف کې په کاڼو وویشتلی شو، وینې ترېنه د نبوت وبهېدې، دا پڼې یې ډکې وې د وینو نه. امام الانبیا چې ډېر ستړي شو، ډېر تکلیف ورسېده، نو د وینو سره د ډېر درد نه اوښکې هم په نبوت والا مخ باندې بهېدې، نو کېناستل جړلې. قربان شم د محمد رسول الله نه، جړلې محترمو. صحابه راله، یو ورته وي وایي د الله پیغمبر وکه خیرې، بس دا نه د سړي زامن کېږي. قربان شم د محمد رسول الله د ګمان نه. وایي ته د خیرو خبره کې لاس یې اوچت که خدایا دی نه پوهېږي، خدایا دی نه پوهېږي. الله که دی نه پوهېږي، د دې په نسلونو کې به مسلمانان پیدا شي. د امام الانبیا د هغې په نسلونو باندې دومره بهترین ګمانو. نن ما ستا دپاره په خپل ذهن کې څومره بدې خاکې جوړې کړي نه دي محترمو؟ ته د هغه پیغمبر امتي نه محترمو چې امام الانبیا 10 ورځې مسلسل وینې وبهېدې، اوښکې وبهېدې، وجود ته درد او تکلیف ورسېده، ملاس ته نه وه، خوراک نه و، څښاک نه وې، اوبه نه وې. امام الانبیا د کجورې لاندې ناست دی، وینې ترېنه بهېږي، اوښکې ترېنه بهېږي، او هغې قوم ته دعا کوي چا چې ترېنه وینې وبهېولې محترمو. وایي که دا نه د دې په اولاد کې به ښه پیدا شي، په اولاد دومره ښه ګمانو. نن ته د هغه پیغمبر امتي ځان ته څنګه وایي چې د بل مؤمن نه د کپړې کوزې کړي دي محترم؟ نن نه پس انشاءالله عهد بکو معاشره به څنګه اصلاح کېږي. په دا یو لفظ به اصلاح کېږي چې هر مؤمن به د ځان نه بهترین ګڼي، دا زمانه ډېر ښه دی او دا زمانه ډېر ښه دی. بس مؤمنانو، مسلمانانو، د جناب محمد رسول الله غلامانو، تاسو ته وایم ګمان به نن د په د بد نه ونه ساتم. اکثر یو جمله وایم، موږ ته به شیخانو استادانو وي طالبانو که 2 طالبان دې ولیدل چې د غسلخانې نه رابار شو، لاسونه یې په پرتوغاښونه په لاسونو کې نیولي، ګمان به پې باندې بد نه کوي. دا ګمان به کوي کېدای شي د بل طالب پرتوغاښ غوټه شوي. دا اصلاح او دا درس موږ له په مدرسه کې راکړی، او هغه درس نن تاسو ته د جمعې پر ورځ وایم. په هر چا باندې به ښه ګمان ساتئ، د ځان نه به بهترین ګمان ساتئ. الله وایي بس دغه یو سوچ ستا دپاره د جنت ته د ننه کېدو دپاره کافي دی. اقول قولي هذا
استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. الله ما چې سوي دي ور د خدای خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې. الله اول په مال بیا په خدای دی د عمل کولو توفیق را نصیب کې. الله زموږ په ذهنونو کې، په فکرونو کې، په تصورات او سوچونو زړونو کې د بل مؤمن او د جناب محمد رسول الله د امتیانو خدای خو سوچ باقی او ساری کې ټول آمین وای. خدای زموږ زړه او سوچ نو ذهن د بل مؤمن بدګماني، بغض، حسد، نفرت، غیبت، درو خدای اوساته. الله زموږ زړونه د دینه پاک کې. الله څنګه چې صحابه د پاک کړي او تا ویلي چې رضی الله عنهم په دنیا کې د خدای د رضا ټیکټ ورکړو. خدای موږ تم د رضا ټیکټ راکا. الله موږ نه په دنیا کې رضا شه. خدای حاضر مجمع ته په نظر د رحمت باندې وګوره. الله موږ ګناهګار یو، عاجزان یو، خطاکار یو. خدای بل درم نشته، د هر قسم ګناهونو نم خدای اوساته. الله دې مجلس کې توبه او باسو. خدای داسم پاک کله که ماشوم چې د مور د ګېډې نه پیدا شي. آمین وای. الله آینده به خدای ګناه نه کو، د ګناهونو نم خدای اوساته. که څوک بیمارانی خدای شفای کامله عاجله مستمره و نصیب کې. څوک بیان لر نه راغلي خدای قدمونه پتل د نه کې واچي. زموږ بیان برای راست اوري یا د میډیا په ذریعه اوري او موږ ته د دعا التجا کړي. خدای زموږ په دعاګانو کې د اغي حصہ وګرځي الله، او د اغي په عبادت او دعا کې د موږ حصہ وګرځي الله. په وخت ځن کې دنم دا کلمه په جبر او شوق سره وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.